وجهه الكريم. زما محترم محمود غزنوي رحمت الله علیه یو ډېر منصف حاکم تیر شوی دی. د هغه متعلق ډېر ښایسته واقعیت یوه واقعه لیکلې ده چې د ده په زمانه کې غلونه زیات شو، ډاکوان. نو دی ډېر پریشان و چې دا به څنګه ګیرول غواړي. نو دی یو ورځ په خپله د شپې بیسې بدل کو او د دې په تالاش کې ووتو. چې کتلې دي په یو طرف ته درې څلور کسان ناست دي او د غلا په تکل کې دي. تیاره وه، دی ورغو کېناستو ورسره، وایي زم غلا کول غواړم، امام ځان سره کوي. نو خپلو کې مشوره وکړه چې بای هر کس ته اول خپل خپل کرتب او خپل خپل صلاحیت بیان کړي چې الله پاک کوم انسان له کوم صلاحیت ورکړی. یو کس پکې دا خبره وکړه چې زه سپي چې کله غاپي د شپې نو زه د هغې په اواز باندې پوهېږم چې دی په اواز کې څه وایي. بل دا خبره وکړه چې کله زه چېرته غلا کوم مونږ نو پوزه چې راکاږمه ساه واخلم نو ما ته پته لګي چې خزانه په کم ځای کې ده. بل کس پکې دا خبره وکړه چې زه د شپې یو کس په تیاره کې ووینم نو د ورځې ما نه هغه نه هېرېږي، یعنې چې دا د تیاره کې ما لیدلی دی د شپې نو ما ته د ورځې بیا یاد. محمود غزنوي رحمت الله علیه نمبر راغی، لکه ځوانه ستا څه صلاحیت دی؟ ای ته خو پته نه وه چې دا بادشاه دی. نو هغه ورته وایي چې ما ته الله پاک دا طاقت راکړی دی چې کله یو ډاکو یو غل گیر شي او بادشاه په اعلان وکړي په تختیدار باندې وخیږي او زه سر وخوځوم دا شان چې لکه دی به نه پانسي کوئ نو دا غل د پانسي ګاډ نه لاندې راکوشي. نو د هغوی نه ټول خوشحاله شو چې هلکه دا خو مونږ کې داسې کسان شته که چاته ګیرېږو نو مونږ به دې خلاصوي. نو بیا مشوره وکړه چې غلا به څنګه کوو نن. نو ټولو دا مشوره وکړه چې نن داسې غلا کوو چې بیا د غلا کولو آینده نوعیت او نوبت را نشي. نو یو پکې ویل چې د محمود غزنوي کور باندې به ورشو، بس هغې کې خزانې هم دی او بادشاه دی او مشر مالداره سړی دی، نو بس دا به دنه به غله وکړو. نو ټولو ویل چې بس صحیح دی. چې تلي دي روان شوي دي د محمود غزنوي کور ته چې رسېدلي دي نو سپو غپل. نو هغه کس ته وایي چې هلکه ته خو د سپو په اواز باندې پوهېږې که نه، دا سپي په اواز کې څه وایي؟ نو وایي دا سپي په اواز کې دا وایي چې نن ډېره غټه ډاکه غورځېدونکې ده، نه ډېره غټه ډاکه کېږي. نو خلکو ویل چې واقعي چې کوم غلونه وایي چې واقعي دا خو د محمود غزنوي په کور باندې ډاکه ده. بیا چې کله د کور ته ورسېده نو هغلته د ده په کور باندې چې کوم سپي پراته وو نو هغې یو سپی په غپارې کې وایي چې پاسه د بادشاه په کور باندې حمله ده او ته ودې پاسه لږ وغپېږه. نو چې هغه هم غپلي دي نو هغه ته وایي چې لکه دا سپي څه وایي په غپارې کې. نو کس ورته وایي چې دی وایي چې په دې کې بادشاه په خپله موجود دی. نو ډېر حیران شو. نو دی دا محمود غزنوي د خپل ګروپ مشر جوړ کړی و. ویل لکه مشر خو مونږ کې شته که نه. نو بیا چې کله کور ته ور وړېده نو هغه کس ته وایي چې پوزه راکاږه چې خزانه کم ځای کې ده. نو هغه چې تحقیق وکړو پوزه یې راښکه نو خزانې ته ورسېده. خزانه یې راوویسته، ټول مال محمود غزنوي په خپل لاس باندې تقسیم کو او سره د کوره ورسره لاړه چې د دې کورونه چېرته دي. د شپې یې ټول خپل ځای ته ورسول، خپل حصې هم پکې وویسته، ټول یې خپل حصې ورکړې. سحر دربار ولګېدو او غوسه و محمود غزنوي چې دا غلونه راولي او چې ګرفتار یې کړو، سزا ورته ورکړو چې دا غلا چا کړې. چې راوستي دي مال هم ټول راوړی دی. دې کې هغه قسم و چې هغه ورته یې ویلي چې کم کس زه د شپې په تیاره کې وینم نو د ورځې هغه ما نه بیا نه غلطېږي. نو محمود غزنوي ته وایي چې اول خو محمود غزنوي ورته دا فیصله وروله چې دا ټول په تختدار باندې وخېجوي پانسي کړي. نو دغه کس ورته وویل چې باچا سلامت چې کله بېګا مونږ مشوره کوله نو ته مونږ سره په مشوره کې وې او ما تا ته دا ویلي و چې زه د شپې کوم کس په تیاره کې ووینم نو هغه ما نه د ورځې نه هېرېږي. نو هغه بېګانې کس ته وې او تا دا ویلي و چې کله زه دا خپل سر وخوځوم نو غلاګر کې ډاکوان د تختدار نه لاندې راکوز کړم. نو مونږ خپل خپل کرتبونه خوړي دي، اوس ته خپل کرتب وښیه. نو محمود غزنوي په خندا شو او دی یې د پانسۍ نه راکوز کړ او بیا
علما فرمایي چې په دې کې اهمه واقعه څه ده، اهمه خبره دا ده چې بادشاه دې سره و او غوسه کېدو نه ورته، ټولو سره سامان هم یوړو تقسیم وکړو بیا په سبا باندې. نو نن مونږ سره الله شته، مونږ هر څه کوو، مونږ ته الله ګوري، خو الله مونږ ته څه وایي نه چې کله سبا دربار ولګي نو بیا به الله فیصله کوي. دویم دا معرفت پیژنګلنه دا څومره اهم چیز دی چې یو کس پکې بادشاه وپېژندو، خپل ځان هم خلاص کو، ټول مرګري خلاص کو. که مونږ الله وپېژندو او الله سره هم تعلق جوړ کو نو د خپل ځان فایده هم ده او د نورو خلکو هم فایده ده. الله پاک دې مونږ او تاسو ته هم همداسې مشران راله راکړي. جزاک الله خیر.